بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مخکې دا خبره شروع شو چې ان او اذا کې فرق دار چې ان بغیر واقع سيزونو باندې راځي غیر یقیني سيزونو باندې او اذا په یقیني سيزونو باندې راځي. همدغه وجه ده چې اذا نو ماضي استعماليږي او د ان ورستو مضارع استعماليږي وکله کله د دې ان نورستو د مضارع په ځای باندې ماضي استعماليږي اکله نوې چې کله سنقطه موجوده وي څه فائدہ موجوده وي نه الګ بیا د ان نورستو ماضي استعمال ولګي او پای کې موږ پرون ځایونه ویلو چې لکه غیر حاصل په منزله د حاصل باندې ګرځول غیر حاصل په منزله د حاصل باندې ګرځول لکه یو څه حاصل شوی نه دی او ته چې گویا کې دا حاصل شوی دی دا غیر لپاره الګ د مضارع په ځای ماضي استعمال او غیر حاصل چې په منزله د حاصل باندې ګرځي دای سلور وجه مونږ ویلې چې یا خو اسباب قوي وي لکه مطلب بازار کې هر شی موجود دی استاد روپے موجود دي او لاس پی روغ دی او بازار کې شی شاټ نه نه ته چې ما انشترینا گویا کې ما هغه ستړي دي لره او یا دا چې غیر واقع په منزله د واقع باندې ګرځول او یا د نیکفالی لپاره چې ته چې دا کار گویا کې چې شوی دی نیکفالی او یا د اظهار رغبت لپاره چې دا کم کار تکې پرې کې رغبت ظاهره نو دا رغبت ظاهرول مقصود وستا نو تا پرې کې جنن دا مضارع په ماضي استعمالي او بدای کې د قران مجید یو آیت ان اردنا تحسنا ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء چې دا هم د الله تعالی پر رضا باندې د الله تعالی پر رغبت باندې وس دې نه اخو دا خبره کوي قال السقاقي او للتعريض چې د تعریض په وخت کې هم چې نه دا د مضارع په ځای ماضي استعمالي تعریض څه ته وایي تعریض دې ته وایي چې دا فعل یو چاته نسبت وکړل شي او مراد دلیل غیر دلیل لکه په پښتو کې مونږ وایو ویلوري تا ته وېما او انګور ته واره هغه شان خبره ده دې د تعریض وایي چې لکه مطلب ته وې یو چاته مخاطب کې یو کسو او اورول دی بل چاته مقصود دی نو دغلته کې هم د مضارع په ځای باندې ماضي استعماليږي لکه الله تعالی په قران مجید کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك فليس رتا توستانه مخ خلکو ته وحي کړل شو لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لئن اشركت کچریتا شرک دی وکړو نه ليحبطن عملك خامخ استاد عملونه به الله پاک ځای وذ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خو پیغمبر دی او دنه خو د شک اړو امکان شته نه د شرک اړو امکان شته نه خو بیا هم الله تعالی ورته حکم کړی دی لئن اشرکت کجرتا شرک وکړو نو مقصود دلته کې دا دی چې دا شرک دومره ناروا او دومره فضول او دومره رخیص کار دی کچته پیغمبر ته الله تعالی فرمایي کتاو کو نو عملونه به هم ځای کوما او تبر تاونه نه وشي نو پیغمبر علیه السلام نو کوچرته هم دا نه صادریږي چې شرک وکړي او نور خلکو دا اورول مقصود دي اگر سړی تا ته کنځل وکي او تورته وي والله ان شتمنی الامیر لضربته کچته ما ته امیرون کنځل وکړه کنځه هغه موهمه مطلب چې هغه وام نو تاغه وهمه نو د تعریض لپاره هم دلګي د مضارع په ځای باندې ماضي استعمالي لکه مضارع دی استعمال کړه نو بیا وبګي نقطه نشته فائدې نشته دا خو خلاف القياس نه دا خو بیا موافق القياس دی بیا زمونږ مثال نه جوړیږي واښو به دی باندې او تعریض لپاره نور مثالونه ذکر کړی دی ومال لا اعبد الذي وتر اندغه وایځه فقال السقاقي رحمت الله علیه فرمای او للتعریض چې دا راضی دا ابراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل انا غیر حاصل په دا حاصل باندې ګرځول یا خود دغه سلور اسباب د وجه لري قوت اسباب او دغه وقوع غیر واقع په منزله د واقع باندې او د تفاعل لپاره اظهار رغبت یا خود دې لپاره دي او للتعریض یا لتعریض لپاره وایي مال تعریض تعریض څه دی بیا ينسب الفعل الى احد والمراد غيره دا فعل نسبت یو شسته یو کس ته وکړل شي او مراد داغه نه غیر داغه نه قوله تعالی الګ سره کتاب نشته ده شاته پدریګه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك ولا سره وی کړل شي دتا دا استانه مخ خلقو دا لئن اشركت کجردا شرک کو لا يحبطن عملك نخام غذائب شي عمل نست فالمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم دلګه دا لئن اشركت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخاطب ده وعدم اشراکه مقطوع به او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا شرک نه کول
دا یقیني سیز دی یعنی پیغمبر علیه السلام شرک چرته هم نه کوي ولکن جی ابي لفظ الماضي لیکن دا راوړل شي د لفظ د ماضي باندې د پاره د ابرازا للاشراك لغیر الحاصل في معرض الحاصل د پاره چې ظاهر کی دا چې دا شرک چې کم کسان ته چې غیر حاصل لري چې دا په منزل د حاصل باندې وګرځي علی سبیل الفرض او تقدیر په طریقې د فرض او تقدیر باندې یعنی پیغمبر خو شرک نه کوي خو کچا ته پیغمبر ته کتا شرک کو کنه ستاسو معاملې ځای کو تعریضا پرې کې تعریض دی تا لمن صدر عنهم الاشراك چا کس چې داغه نه صادر شي اشراک شرک ول بیانو قد حبطت اعمالهم نو ټول عملونه بځای شي یعنی چې پیغمبر د الله و چې ستاسو عملونه ځای کوما نو د نور خلکو خو په شرک سره عملونه ځای کیږي با وی کما اذا شتمک احد لکه څنګه ته یو سړی کنځل وکي او تور ته وې والله ان شتمني الامير لضربته فخدای مې د قسم ک امیر را ته کنځل وکړل نو هغه نه پرې نمام وام نو چې امیر وام نو تر ته بګی سي ولا يخفى او خفينا انه لا معنى للتعريض چې سمالني سره تعريض بمن لم يصدر عنهم الاشراك چې چا شرک نه صادر شوی وین ذکر المضارع و کچره د ماضی په ځای باندې مضارع استعمال شوی نو بیا به دا تعریض فائدہ نه ورکوله ځکه چې دا خو بیا خلاف الواقع نه دا خو بیا لین شرط کچره دا شرک وکړو نو معنا منکو کچره دا شرک وکړو نو کله دې لپاره مضارع استعمال شوی نو بیا خو لکه موافق القياس واجه دل موږ غوونه ذکر کوو چې هغه موافق القياس نه لکه مطلب زید مضارع خدای په ځای باندې ماضی ذکر شي واښوي نو معنا موږ هم د قدم مضارع کوي لین اشرک د کچره دا شرک وکړو د څه معنا موږ نه وکړو دا شرک کړه وې نو عملونه به الله پاک د څه نه کومګه خو زیر مضارع ده او استعمالی کې پکې ماضی دا خلاف الواقع خلاف ظاهر دي ولما كان في هذا الكلام نوع خفاء و په دې کلام کې لږ خفاء او ذوف پکې نو مصنف رحمت الله علیه نسبه الى السکاکی و دې نسبت سکاکی ته وګورئ د نسبت وکړو ونه کو والا فقد ذكر جميع ما تقدم وکده ځنی کنه دا مخکې ټول خبرې امام سکاکی ذکر کړي خدا خبره کمزوري دي چې څه کې پکې ته دا وکړو ونذيره او دوس د دې تعریض مثال لکه یو غو تعریض موږ دا ویلین اشرک لا يحبطن د دې مثال په قران مجید کې په نور دونه کې لکه ومال لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون چې څه شوی دی مال چې زړه الله عبادت نکوم چې هغه پیدا کړم او هغه طرف ته تاسو واپس کیږي اوس د سي پکار غوډل داوا چې دا ومالیه کې د متکلم څخه استعمال کړل ضمیر د متکلم فلا اعبد کې متکلم دی فطرني کې متکلم دی نو الیه ارجعو د پکار وا خدا تعریض وکړو چې مطلب تاسو دا دغه چې الله تعالی تاسو پیدا کړی او بیا هم د الله تعالی ته تاسو واپس کیږي بیا هم تاسو دا عبادت نه کوئ نه نو ونذيره او نذیر دی په تعریض په تعریض کې او نذیر د لین اشتق په تعریض کې لا فی استعمال الماضی مقام المضارع وې دل کې موږ نذیر وې کنه خو د نذیرونو مطلب دا دی لکه څنګه چې په لین اشتق کې تعریض دی دغه شان دی ومال لا اعبد الذي فطرني په دې آیت کې هم تعریض دی ادا مطلب نه لکه مخکې ماضی په مضارع په ځای باندې ماضی استعمال شولا نو دل لګې دې مطلب د نذیر نه مطلب دا نه چې مضارع په ځکه په ومال لا اعبد کې ماضی نشته ټول د دغه سي د مضارع لا فی استعمال الماضی نه په استعمال د ماضی په ځای د مضارع کې په شرط لتعریض قوله تعالی وما لي لا اعبد الذي فطرني و اي وما لكم لا تعبدون الذي فطركم و اصل کې دې پکارو چې وما لكم لا تعبدون الذي فطركم چې تاسو څه شوی دي چې تاسو عبادت نه کړئ بدلیل ویلی ترجعون په غیر په دلیل لري سره چې الله تعالی فرمو ویلی ترجعون و مالی لا اعبد الذي فطرني ویلی ترجعون نو الیه ترجعون دا معلومیږي چې د خطاب دی مخاطبین ته کوي د خپل مخاطبین ته د خطاب کوي نو پکار دا وا چې دا اعبد الذي اعبد کې او بلیه کې پدې کې هم دا صيغه د مخاطب استعمال کړه وي خو پدې کې وای هوته د غوسنده د رستو براشي چې لکه دې دغه ته وای د خلکو ته چې لکه زه په خپل باندې عبادت د الله کوم څه شوی دی مال چې زه عبادت کوم مطلب دا چې کوم خبر تاسو کوم نو په دې باندې زما یقین دی په دې باندې زما خو لکه د خلکو دا خبره منلو لپاره چې مال څه شوی دی چې زه عبادت کوم په کار غوته دا و چې شوی دی چې ومالکم لا تعبدون الذي فطركم چې تاسو څه شوی دی چې تاسو عبادت هغه ذات نه کوئ چې تاسو پیدا کړی به دلیل ویلې ته ځون اذ لولا التعريض وکجر تعریض نه نو لکال المناسب ان يقال انه مناسب دا وجه دې ویلې ارجعوا الیه علامه والموافق للسياق چې د سیاق موافق دی لکه پوه شو به دې معنی چې سیاق موافق مطلب دا دی چې مالیه کې متکلم ضمیر دی اعبدو کې د متکلم دی نو الیه ارجعوا کې هم د متکلم ضمیر دی ټول به شان شو نو اول متکلم دی او بیا مخاطب دی
ووجه حسنه او د دې تعریض حسن وجه دا اسماع المتکلم المخاطبین چې اورول د متکلم مخاطبین ته حق لره على وجه لا يزيد غضبهم فداسې طریقه باندې چې داغو غصه سیوا نشي کله چې ورته ویل چې لکه الله ته پیدا کړی الله پیدا کړی الله تعالی سره درکې نو ته الله طرف ته واپس کیږي با نو ته ولې هغه نه کوي ولې باغ باندې یقین نه کوي ولې هغه عبادت نه کوي نه مخه مخکس جنا به غفشه او غصه شوی وو خو دوی چې مال الله او سچ مال څه شوی دي چې زدا چل نه کوم او ولې هغه ته مقصود وو خو تعریض خپل ځان ته کړنو هغه تعریض دی ته وي چې فعل یو کس وکي او نسبت بل چاته کوي اسماع المخاطبین الاول پر دغه تو کوي دي سور سوتا اسماع المخاطبین الحق چې اورول د متکلم مخاطبین ته حق لره په داسې طریقه علاوه په داسې طریقه باندې لا یزيد غضبهم چې دا غصه سی وانه شي او هو ترک التصریح بنسبه من الباطل او هغه پر خودل د تصریح په نسبت د باطل ته ويعين جاء امداد کړي لکونی ادخل فی امحاز النسخ ځکه دا ډیر زیات داخل دی په نصیحت قبلولو کې حيث لا يريد لهم الا ما يريد نفسه چې متکلم د ځان اراده د خپل ځان اراده وکړو دا و اراده ونه کړل نو په اسماع مبالغه مصدر ده او په دې کې فاعل المتکلم اسماع المتکلم یعنی اورول د متکلم مخاطبین ته مخاطبین څوک دي الذين هم اعداؤهم چې کوم د دشمنان دي الحق حق لرا و اذا حق په ترکیب کې سواقع کیږي نو اذا د اسماع د لپاره مفعول به ثاني جوړیږي اسماع مصدر مضاف ته المتکلم فاعل مضاف الیه المخاطبین مفعول اوله او الحق مفعول ثاني على وجه پداسې طریقې باندې لا يزيد ذلك الوجه غضبهم چې دغه وجه دغه خبره دغه طریقه دغه غصه سیوانه کی وهو او دغه وجه سره ترک التصریح من نسبه من الباطل چې پر خودل د صراحت د دون یعنی دی هغه ته د صراحتن د باطل نسبت نه کړي که صراحتن ورته د باطل نسبت کړي نو هغه غصه شي په دې معنی ويعين چې دا لا يزيد باندې عطف ته وليس فيها او وليس هذا في كلام السكاكي او اذا يعين ټکه چې دا په کلام د سکاکی نشته علا وجه يهينو یعنی په داسې طریقه باندې چې هغه اعانت وکړه دا على قبوله د دې په قبل اول باندې حق په قبل اول باندې ولی لکونی ذلك الوجه ادخل في امحاض النسخ واذا دا طریقه چې دا کنه چې د مخاطب ته نه ملامت کینو مخاطب له غوسه نه ورولي او خپل ځان ته خبره کوي نو دا په نصيحت قبل اولو کې ډیر زیات دخیل دی ډیر زیات دخل لري حيث لا يريد المتكلم لهم الا ما يريد لنفسه دغه چې دی نه غواړي د متکلم د دوی لپاره مگر هغه څه غواړي چې کوم د ځان لپاره غواړي چې کوم څه د ځان لپاره غواړي نه هغه د مخاطب لپاره غواړي چې دا خبره د دوی لپاره څنګه چې زمانه لپاره فائدہ منه ده د ستاسو لپاره فائدہ منه ده خبره دغه پوښتنه به نه مانی دې پوره ده کنه و د دې نه اخوا ان اذا د ان او اذا خبره ختم شو د لو خبره په ادوات الشرط کې راکېږي ان شاء الله که چې خدای پاک بیا مقرر کړل او بیا رالو ژوندۍ و وروغو یو ان شاء الله صحیح ده